دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها واقعا غیب سونه قربانی تیر کړي دغه شان دا حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه دغه بیبي فاطمه رضی الله رحمه الله دغه دومره لوی فضیلت ته دا حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه شهزاده او دغه بیبي شهزادګي او د هغه سره واده کړو په دی وجه دا شهزادګي او دا شهزاده دی او چې کله عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ته خلافت میلاو شو نو د ټول نه اول شرط خپل بیبي ته وی کزما سره پاتې کېږي نو د خپل ټول لال جواهرات سونا چاندي دا په بیت المال کې دا جمع کا ځکه چې خلافت او دا سونا چاندي او دا لال جواهرات دا دوان زونه شم را جمع کولې نو خدي وتوي وی دا خلک سونا چاندي دا د دې فصل دومره بستانه قربان کم خدو کې ماده شته د مینی محبت ماده پکشتا نو هغه خپل سونا چاندي شهادتګي د سونا به وسره سونا به وسره لال جواهرات هغه ټول یې واغستل او هغه بیت المال ته ویوړل او بیا یو ورځ دا سیراغله چې د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه داغه د اختر ورځ او داغه د بچو د اختر د جامو پیسې داغه سره نه وي ورته شهزاده او بیبي سوا شهزادګي وا خو بیا ورسره د اختر په اختر کې د خپل بچو د کپړو د اغستو پیسې وسره نه وي نو چې کور تراغي بیبي وته وي دې چلو کا چې اختر دی دا ټوله لکان دی د ټولو په کپڑے شته نوی جامې اغوستي دا خو د باچا د خلیفہ بچی دي نو دوی هم کپڑے مپړې پکار دي لباس پکار دي نو د دې د پاره داسې معاملې پکار دي چې دوی له جامې والو کپڑے والو هغه ما سره غوسه نشته اوس خلیفہ دی عمر ابن عبد العزيز په څومره زره کیلومتر د خلافت دی او څومره د حکومت دی په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې پاغه پسې یعنی داغه د خلافت او داغه عمر ثانی یادېږي وی خبیا بسکو وی دې چل بو کو زوبه لاړ شم او زوبه ایڈوانس تنخواه واخلم د بیت المال نه وی ټیک دا چې کله لاړو نو خزانچی ته وی کم چې دا حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه خزانچی په مال ایڈوانس تنخواه راکړي او میاشتې بو اته خو سنوي خو ایڈوانس تنخواه راکړي خیال لاو چې به ایڈوانس تنخواه راکړي زه به خپل بچو له جامې والا ما کپڑے به والا لباس به والا ناغه ته ټیک ته زه به تعالی درکمه تنخواه دا هغه مقرره کړي فکر دې چې بدمان الله سے سلام کړی چې د 15 میاشتې خواله هغه مقرره کړو او هغه ته ټیک ته تعالی به درکمه اول خو مال لیکل لا چې ته به میاش باندې ته چې مان ایڈوانس تنخواه اخلي نو آیا ته به میاش باندې ته مال لیکل لا کا چې ته میاش باندې نه ته کسبه عمل شي نو دا تنخواه په زمانه ایڈوانس تو اخلي درسه نو خزانچی تنخواه ور نکړه چې ور نکړه د خپلاړو کوړه پیسې نشتا باچا د باچا بچی دا غوی د اختر جامو دا غستو دا غسر پیسې نشتا نو هغه شهزادګي فاطمه هغه سو خپل خاوند ته هغه چې هغه په وو پښتون شهزادګي و فاطمه په سو پښتون شهزادګي په وو لاري باچا ترې باچا مامای باچا روري باچا خاونې باچا په سونه پښتون په وو پښتون شهزادګي و هغه خپل خاوند ته وی ټیک دا چې ستاسو پیسې نشتا او د بیت المال نه تا قرض نه ملاويږي نو زه به دې چلو کما چې زوبا د چا کر لوخي لرګي وینځم نو مال به مزدوري راکې نو په حقي مزدوري به خپل بچوله د اختر جامې والا اوس نن سبا خدي دا کولی شي د باچا خدي ته ګور او شهزادګي ته ګور په وو پښتون شهزادګي ته ګور او غوي چې زه به دې کوم د چا کر به لوخي لرګي وینځم او یو ورځ به مزدوري وکم نو مال به هغه مزدوري راشي زه په هغه مزدوري باندې خپل بچوله جامې والا ما هغه به لباس والا ما نو دومره پوری زنانه قربانی کوي مطلب می دا چې په زنانو کې دا قربانای ماده ډېرې خو چاله په صحیح طریقه د واعظ نصیحت بیان نه وردی چې هغه خپل بیانو ته واعظ وکي نصیحت وکي دا